بس نمرود راو غفتا ویدل تکینا ضرب نیم وینا ویستا رب سوک دے ویدما رب اغذات یوحی و یمید جندم ورکی و مرگم ورکی ویدا خوزم کولی شد ویتا سنگا کولی شد یو سالی دا 500 قیدو سورا دی پسی 500 وا اڈر ایک ویدا خوشی کے پورا کندہ مڑو کنو بلوز مڑ کے دے کنا دا بیچ خوشی کا جن میں والا ورکا او یو عام سالی پلار روانو غیرونی و مریتے والا پندوا جوڑا مفتو کے مڑکا ویدا کو رجم دیو مڑ میں کر تو خوی اللہ جم دما رب جم جندو جم دی کولو ملکول کولی شی دا خوزا کولی شم دا دی باو اس بے وقف دے گئی ابراہیم علیہ السلام تا پتہ لگی سڑی خب پورا بے وقف دے اور سر کی دا مازغو پا دے دا خر خاشنا پر آتے دے دا کیا قل نشتا دا جند ورکول دیتا ہوئی چی دا دے کم ملک دا دارا جم دے خوی ابراہیم علیہ السلام ہوتے و ناشنا خبر ہوگا دا بے وقف سڑی تا دا نوے ماں وی خواہ وی دا ما رب نور راخیه دا دے مشرق دا طرفنا او با دے مغرب غردی فأتی بها من المغرب دا تیرے بل طرف نراتا ہوگا دا سے تپوت اور دنیا پا اخپلا راغن نکڑے خلقو تے اخپلا زان پا اخپلا قمق البچیو خواہ فبوہت اللذی کفر واللہ لا ادھر بس فوراں پوئے شوئے یارا وی دا سے کار دے دا سر باس کول ندی پا کارا بس دا سے کار کوچی دے سوزو حرقوه وانصروا آلہتکم دا ٹول دے سوزو خدا سے نسوزو یو اور والا بلو او دا تاسو دا خدایانو بیدتی کردی دا زب سرکاری تا ورم کوشش کو محتاسم کوشش ہو کے او زے خشاک روڑے اور بلکہ کہ دی پکی ورو جیل کے واچا یو میاش کے خشاکو نرا جمع اور بلکہ یو میاش پہ لگے دا یو میاش کچا بزوینا جوڑو منخت بے اوکا کجوڑ شد با خشخشاک علم آغا اور کے بغرزم چے ابراہیم پکی اسوزم علیہ السلام بادشاہ نوکران لوی میدان ڈک دا خشاکنا اوری ورطا ورطا کا ابراہیم علیہ السلام راوس دیکھے دے غرزوس ما رب منے کنا لارشا دا غلو ٹاٹو بوتالا تربی رب زمان غلی چی دی طرف تنور را خجی پا دی طرف غرزائی جندو مرگ دا چا پلاس کے دے دار توحید عقیدہ دے اللہ منصر قبر تربو رسولے گی دار بے بس غردو دے اور کے صرف غردے غردو خود غردائی بے سو اور تا خونیز دے چے غردائی اخو دسر بسوک دے غردائی اخو دونا تاو دے یوم یا چور بلی گی ادو مرا تاو دے چے مرغے پہ برا پر نشیوائی سو کوئی شیطان دے انسان پا شکل کرا شیطان دے انسان پا شکل کرا اور سو کوئی نا یو سڑیو خزانی نمو خزان یا حزان دا یو سڑیو دوی پا قوم کے حزان ہے سر اغوی چی مالا چل دا دی نو اغوالی یو پانی چک وندشے جوڑ کا یو ٹال چی دی با پاغی باندی کی نو اغیل با جوٹا ورکو نو چی اغدا سے ٹالے اوئی او دی منستشی نو دلتا نو پڑی پریکو نو دی با ورطا ور دی پخوا دا توپے بے پدی بے دا دشمنانو باندی چی کلم بمباری کولا پدی بے کولا یو با پخوا دا بانی چک باندی لما شمانو بزنگل تاسو تا بیا دی سالو ٹالو نبو پدی ناغی کی بیدا چرکم دا بانی چک بوچی دا انسان کم دیکینی دا غزے کی بیکانی چکی کی خود یو سلی بو تبرا ناستو اغلا بے زی برا باقیدہ جوڑ کردو دی دا پاسا ابانی چک بے تاو 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 چی خبا تیز شو چت پشو یو پڑی بے سس کو نو چی سس بے کدا کانی بنی غلطہ پریو دا دا کوئی توپے حجاج ابن یوسف چی پا عبداللہ ابن زبیر باندے کلم حملہ کولا نو بیت اللہ ٹوٹے ٹوٹے کڑیو دا غا منجنی کے استعمال کرو اور رسول اللہ مبارک کی طائف باندے حملہ کولا دا دی پا ذریعہ کڑیو دا غا حضان را غیر غوطوی دا چلو شے جوڑ کا جبریل علیہ السلام اللہ تاوی فرشتے اللہ تا پا جڑاش اے اللہ دا ابراہیم دے خدا ما شنواری نستا دا دین دا پارا لگی دا ابراہیم دے خدا ما شن مور پلار شلالے دے ستا دا دین دا پارا دا ابراہیم طولو اس کسو کی گردی خلقو تا ستا دین خی ستا وحدت یا وحدانیت پا خلقو تا بیانی یا اللہ دی دون اورتا پریوتل نچے رسیدلے بنی لو خڑا بای یا اللہ سو معافی غلطی شوی نا غلطی کو ندے شوی دا ما دین لگیا دے اللہ بچے کا ساسو سخیال دے جبریل علیہ السلام ما تا حکم ہوکا زب ورشم وردام یادو ساتے فرشتے بغیر دا خدای دا حکم نا اسم نشتو وما نتنزل الا بامر ربکا
مونږ بغیر د خپل رب د حکم نه کوزېدی هم نشو اسمان نه لاندې جبريل علیه السلام زه څوکم وی ورشه که مدد دنه غواړي وکوه سره راغی ورته کېناسته هلکلي حاجت ما ته دې څه حاجت شته زه مدد وکم جبريل څه قسمه مدد وی زه کولی شم داسې م کولی شم داسې چې اوس دا اور په دې په کورونو وربرولی شي اما الیک فلا تا ته مې اجت نشته اجت مې چاته دی الله ایمان خو دې دی بله فرشته الله ته جاړي میکائیل علیه السلام الله ما ته حکم وکړه زه خود ورشه که دنه مدد غواړي وکوه سره راغې زه د هوا فرشته یم هوا زول طوفان زما په اختیار کې دی ما ته حکم وکړه دا اور به وسوالم او د نمرودیانو په دا کوڅو کورونو کې به ورواچوم ټول به دله وسوسوال خو الله ته مې ووي هغه نه تپوس وکړه څه دی خیال دی ما ته د اجت شته وي اما الیک فلا تا ته مې اجت نشته دی الله ته مې اجت دی علمه بحالي زما د الله علم زما په حال شته حسبه عن سؤالي زما د سوال ته اغاړو ضرورت نشته زما سوال ته څه ضرورت دی سوال کومه زما د حال نه زما رب العالمین خبردار دی یو شاعر وی لسان الحال افصح من لسانی لسان الحال افصح من لسانی په ژبه چې زه چانه سوال کومه نو کیدای شي تیر به وزم صفا به ونه ویلی شم لیکن زما حال الله ته معلوم دی هغې نه ښه خبر دی که زه په ژبه لګیمه نو څه به وویمه څه به ونه ویمه ستړی به شم ژبه به مې ونښلي یا بعضې څیزونه به مې هیر شي خو زما د حال نه زما الله ښه خبردار لسان الحال افصح من لسان د ژبې حال زما د خولې نه ډېر فصیح دی الله ته ډېر زیات خبردار دی او بیا وایي چې وسمتی عن سؤالي ترجمانی وسمتی عن سؤالي ترجمانی زما چپ والی چې دی که نه دا زما ترجمان دی بس الله ته پته ده که نه چې ما کې څه دی نو الله زما په حال خبردار دی زه بل چا نه مدد نه غواړم چې ټالي اوچته وغه نو اوچتې دی فرشتو بیا نیولې نو مونږ چېرته پرېږدو مونږ دا خو کولی شو که نور هم نه پرېږدي دا خو کولی شو که نه شیطان د انسان په شکل لاره انشاءالله وی داسې وکړې دا نو اوچتېږي څوک وی جنکۍ راولې سرونه سرتور کړي جنکۍ راوسته سرونه یې سرتور کړل چې راوستې پیغلې جنکۍ سرونه سرتور کړل بس ټال اوچت شو چې دیکۍ یې ورکړه ابراهیم علیه السلام یې د اور میانځ ته ورشغال کوي دا ولې زما رونو د رحمت فرشتې لاړه کوم ځای کې چې جنکو سر ښکاره کړی دی د رحمت فرشتې به نه مسلمانانو خویندو ته ویم مسلمانانو لونو ته ویم زما د قسم د خدای په ذات رحم مې پرې راځي چې مهرباني وکړې بیان چې څوک هم اوري سرونه پټ ساتئ سر مه کولوه چې د رحم فرشتې ني د غضب فرشتې به راځي فرشتو نه خو ځمکه نه خالي کېږي دا خدای قهر به راځي نن سبا په دې سوشل میډیا کې او په دې ټي وي ګانو کې چې څومره جنکۍ لګیا دي او خبرونه کوي او ټولو لوپټې غورځولې سرونه سرتور سټ ښکاري ماری ښکاري لیچې ښکاري زما په رب قسم د خدای قهر له دعوت دی الله په دې ډېر خفه کېږي الله له ډېره غصه ورځي په دې باندې مونږ هلته چیغې وایو نن کراچۍ باندې سیلاب راغی الله دې ختم کړي زمونږ مسلمانانو نه مونږ پرې خفه یو کراچۍ باندې سیلاب راغی او کراچۍ سیلاب غرق کړه غرق کېږي به نه جنکۍ ټولې بربنډې کړي پلان کې دی کې سیلاب راغی او دنیا غرق کړه غرق کېږي زلزله راغله زلزلې ټول خدای دې نور پکې خیر واچي فحاشۍ سره هېڅ ګزاره الله نه کوي نورو څیزونو سره به درله ګزاره وکړي او فحاشۍ سره ګزاره نه کوي لور خو زما په وس کې ده که نه ښځه زما په وس کې ده مور زما په وس کې ده خور زما په وس کې ده ځان ته مسلمان ویم ولې د الله د حکم نه بغاوت کوم دا غټ کبر دی او غرور دی او تکبر دی بیوټي پارلر سر ځه او ځان باندې نخرې وکړه په ځان باندې رنګونه پورې کړه او بیا ټي وي ته کښېنه او یا سوشل میډیا باندې کښېنه او سر تور ویښته او بل شان آها خدای ته وګوره
اخبار کې فوټوا نه ګوره مهرباني وکړه د خدای قهر له دعوت مو ورکوه د خدای غضب له دعوت مو ورکوه په داسې بیماری به دې راونیسي قسم په خدای کرې دې بیا څوک خلاص کړي مه کوه دا څه کوئ مونږ یو او دغه خلک بیا مولیانو پورې خاندي مولوي لو مدرسوں پورې خاندي یہ مدرسوں والے یہ داڑیوں والے یہ پگڑیوں والے تو ما پورې خاندي فرشتے تا پورې خاندي ځان له دې اور ځای کړی ځان له د خدای قهر باندې ځان اخته کړی دی خو ګناه ده جرم دی دا بربند نن سبا چې څومره بربندتوب لیبرل جینکې دا ټولې بربند دي د خدای قهر له دعوت ورکوي د خدای غضب له دعوت ورکوي خدای پاک زمونږ لوڼه خویندې مسلمانان قسم په خدای پاغیم خفه کېږم الله یې د عریانیت او بربندوم د پام نومان کې جینکې راوستې ټال اوچت شو ابراهیم علیه السلام یې وروغورځوه مارغانو به مخوکه کې اوبه راغېشتې باره به وختې بلاندې پر نه شو والې پکې باچولې چې مړ شي خپل وس یې کړی دی او یو کربوړی دی کربوړی په دې زنګ په دې جاړو کې وي سور سرې وي هغه به خوله کې هغه به پوکي ورکول اور له لرې به نږدې کېدی نه چوټي ځن پوکي به ورکاو رسول الله مبارک فرمایي چې که په یو غزار دې مړ که 10 نه کېدی وشوې که په 2 دې مړ که 6 نه کېدی وشوې او په 3 نه مړ که 10 نه کېده به وجه خپل وس یې کړی دی ته کولی نشي ورته څنګه وغورځاو جبرئیل علیه السلام راورسېد کلکې ونیو الله سوی یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم اور ګورې ابراهیم دې زما بنده دی زما خلیل دی الله اکبر زما دوست دی زما خلیل دی اور ګورې معتدل بردن و سلاما سلام معتدل دومره یخوالم پیدا نه کې چې یخنۍ نه نقصان ورسې معتدل ورته مو وایي زموږ علما وایي چې دا څیزونه الله پیدا کړي دي او دا خاصیتونه هم الله ورسره پیدا کړي دي او کله چې خدای وغواړي دا خاصیت به ورسره یې که ونه غواړي نه به د شاعرو د ماتوریدیو لږ فرق پکې شته خو هغه دا وخت نه دی الله چې وي اور به نه سوځول به نه کوي الله چې وغواړي چې هغه به ابراهیم علیه السلام په اسماعیل علیه السلام راکاږي خو پرېکول به نه کوي دا خو د الله کار موږ ډېر ولیدل 6 ډزه لګېدلې دی او خدای جوړ کړی دی او 1 ډز لګېدلی دی مړ دی بهر کیف جبرئیل علیه السلام راغی کلکې ونیو او چې د غورځو جامې یې تېستې وې جنت ته یې ورته د ریخمو جامې راوړې ور واچولې ورته او په دغه اور کې دننه څه چل ورسره وکړه په هغه اور کې دننه ورته ښه مزېداره باغچه جوړه کړه فټافټ هر څه خو د الله په لاس کې دي او د اوبو چینه ورته پکې را پیدا کړله هغې نه لګیا دی میوې هم خوري هغه اوبه هم څکي یخ معتدل یو روایت کې شته یو روایت کې داسې هم شته چې مورې خو بیا مور خو موري که نه لرې ځای نه الله ته چغې وایي چغې وایي یو روایت کې دي خیر زه به یې راته ویم بعضې مورخینو لیکلي دي نو چې مخامخه ای بچې ته څنګه مورې ښه خوشحاله یم ما الله نه لږ سوال وکړه خپل رب نه دی چې زه در سره لږ بیلو شم راځه مور وی مورې ورغلې ده ابراهیم علیه السلام له ځان ته یې را ترغاړسلی دی او په تندي ښکل کړی دی او بیا ترې راغلی دی ابراهیم علیه السلام نه چا تپوس وکړو ماشاءالله وی هغه چې اور کې پرېوتی وی وی څه حال دی وی قسم په خدای زه په دې خوشحاله وم چې دا نور هم اوږد شي هغې کې چې کوم خوند و دا خوند د اور نه بار نو دا نور هم خوند یې راکړه چې دا نور هم اوږد شوي او الله ته لګیا دی د رب العالمین هلته کې هم لګیا دی د الله پاک صفتونه کوي او رب العالمین ته لگیا دے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک حسبنا اللہ ونعم الوکیل دا حسبنا اللہ ونعم الوکیل وائے دا رسول اللہ مبارک خودلے دے یو صحابی وی که دجال راغی دا غره فتنین بسنگ خلاصے گم وی حسبنا اللہ ونعم الوکیل وائے حسبنا اللہ اللہ مونگ لکافی دے نعم الوکیل زما بهتما ټول کارونه به یو الله سمای او ابراهیم علیه السلام به نعم الرب انت اے رب ته ډېر خرابې نعم الرب انت الله دا اور نه راوست بس نمرود خو پېژو چې بل څه نشم کولی زه جلاوطن یې کړه هغه ځای نه راووت په نمرود سره الله څه وکړل متکبر سره مغرور سره الله څه وکړل نمرود سره ماشې والا خدای پوزې ته وردن
اماشي بره ته د تندي کې یادې ارده کې چې وي دا ځای کې دا رګونه دا مخ دا اولیا یو ځای کې ونښتې اوس ګوره دغه ځای خو ماشي جمدی نشي پاتې کېدی بره رطوبات دی هغه پې راځي د دماغونه هم دا رطوبات را روان دي جمدی لیکن چې الله غواړي کولی شي ابراهیم علیه السلام اور کې هلته ماشي نو آیا سزا ونه خدای څه ورکړه داسې سزا خدای ورکړي چې قبر غرور ولا اوباسي اوسه یو کس به ځان ته کېنولی نو هغه به وله سپلی یا څه شی راغشتی او دا تندې به یې وله ټساو چې دا ټس ټس بنو نو اماشي به پر کول تکلیف به وته او چې دا ټس ټس به ورکول نو ماشي به پر نه کولو تکلیف به خو تر مرګه پورې بس تندې او سر یې وله ټساو په چپړو به ټساو چې هغه به ټس ټس ختم که پر به شروع شو هله چا به که نه مازغه مې بیا ټساوه خدای ورته وخل ظالم بچیا ته د خدای دعوه کې یو ماشي مقابله نشي کولی دا یو تفسیر کې مې لیدلی وي ګوډ ماشی و ما وی سری به وله ده چا داسې ونه موږ ته خو یې د ګوډو دغه پته نه لګي دا کیدی شي خدای پاک دا یو د خدای طاقت دی چې د ګوډ ماشي نه هم دا پیدا اخیستی شي نو الله پاک څه چلو که یو ماشي باندې کبر غرور یې ورته ختم کړ او په چپړو به والې کېده چې وډباوه په چپړو ډباوه نو غرور ښه شی نه دی خطرناک شی دی الله دې موږ د کبر نه او د غرور نه په امن کې وساتي